أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نږدې راغلی دی د خلکو د حساب وخت او حال دا دی چې دوی په غفلت کې مخونه اړولي دي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. دوی ته چې هر تازه نصیحت د خپل رب د طرف ناراضي هغه په مشکل سره اوري او په لوبو کې اختوي. د دوی زړونه په نورو فکرونو کې مشغول دي او ظالمان په خپل کې پټي د پټ خبرې کوي چې دا سړی خو اخر ستاسو پشان یو انسان دی. نو آیا تاسو به په غړېدل سترګو د جادو په جال کې خلای؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. رسول صلی الله علیه وسلم ویل زما رب ته هر هغه خبره معلومه ده کوم چې په اسمان او پزمکه کې وشي. هغه هر څه اوریدونکو او په هر څه په هده. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. دوی وای بلکې دا ګډوډ خوبونه دي، بلکې دا داغه د ځانه جوړ کړي دروغ دي، بلکې دا سړی شاعر دی. کنه نو دې راوړي سنخه لکه څنګه چې د پخواني زمانه رسولان د نخو سره را لېږل شوي وو. حالکه د دوی نمخ کې یو کلی هم چې هغه مونږه هلاک کړو ایمان را نوړو، نو اوس بګنی دوی ایمان راوړي. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. او اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخکې هم مونږ رسولان لېږلي وو، هغوی ټول انسانان وو او مونږ به پرې وحی کولا. تاسو کو علم نه لرئ نو د اهل کتابونو تاسو کړئ. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هغه رسولانو ته مونږ داسې بدن نو ورکړي چې هغوی بګنی خوراک نه کوو او نه هغوی همیشه ژوندي وو. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. بیا ګورئ چې اخر نه اخر مونږ دا غوي سره خپل وعده پوره کړې او هغوی او نور هغه څوک چې مونږ غوښتل هغه مو بچ کړل او د حد نه اوریدونکو خلق مو هلاک کړل. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. اے خلقو مونږ تاسو ته یو داسې کتاب درلېږلی دی چې په هغه کې خاص تاسو ذکر دی. آیا تاسو په هیګی نه؟ وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. سمرا ظالمان کلی دي چې مونږه ریز مریز کړل او داغه نه رستمو یو بل قوم راوچت کړو، نو هر کله چې هغوی زمونږ عذاب ولیدو نو داغه کلی نه په تختې دو شروع وکړه. ورته ویل شو تختې ما واپس لا شیخ خپل کورونو ته او د عيش هغه سامانونو ته چې تاسو به پکې آرام کولو، شاید چې تاسو نه تپوس وکړي شي. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هغوی اویل چې هاي زمونږ کم نصیبی بشکا مونږ ظالمان وو، او هغوی هم دغه سچغي وهله ان تر دې پوري چې مونږ هغوی ریز مریز کړل او په هغوی کې د زره همره ژوند پاتې نشو. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. مونږ د اسمان او زمکا او سچې پدې کې دي د لوګو په تور ندي جوړ کړي، کچري مونږه د لوګو سې جوړول غفتل او بس هم دغه لوبي کول زمونږ مطلب دی، نو د خپل ځان سره به مکوله. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکې مونږ خو په حق باندې باطل لا گزار ورکوو چې باطل لا سر ماتوي او هغه په هغه ساعت ورکیږي او ستاسو د پاره تباہی ده د هغه خبرو په وجه چې تاسو جوړوي. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. پزمکا او پاسمانونو کې چې کم مخلوق دی هغه د الله دی او کمی فرښتې چې داغ سره دی هغه نه داغه د عبادت کولو نه خپل ځان غټ غني او نه استومانه کیږي، شپه ورځ داغه تسبیح ولي دمه پکې نه کوي. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. دې خلکو چې کم د ځمکې خدایان جوړ کړی دي آیا هغه داسې دي چې په بیروه سيزونو کې روح اچوي او راجوندي کوي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. کو په اسمان او زمکه کې د یو الله نه سوا نور خدایان هم وي نو د زمکه او د اسمان د دوانو نظام به خراب شوي وي، پس پاک دی الله چې رب د عرش دی. داغه خبرونه چې داخله کې جوړوي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هغه چې هر څه کوي داغونه داغه تپوس نشي کېده او د نورو ټول نه با تپوس کیږي. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا دوی هغه پرې خو دي او نور خدایان جوړ کړی دي؟ اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې راوړې خپل دلیل دا کتاب موجود دی چې پکې زما د زمانه د خلکو د پاره نصيحت موجود دی او هغه کتابونه هم موجود دي چې پکې زمانہ د مخکینی خلکو د پاره نصيحت موجود وو، خو په دوی کې اکثر خلک
د حقیقت نه خبر دي ځکه مخونه اړولې دي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون مونږ چې ستانه مخکي کوم رسول لګلې دي هغه تمو دا وਹੀ کړی دا چې زمانه سیوا بل خدای نشتا نو بس خاص زما عبادت کوي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون دوی وایي چې رحمان اولاد لري سبحان الله هغه یعنی فرښتې خو بندگان دي چې عزت ورله ورکړي شوی دی داغه نه وړاندې خبره نه کوي او بس داغه په حکم باندې عمل کوي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون سچي د هغوی په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي او سچي دا غوی نه فنا دي دا غي نه هم خبر دي هغوی د هیڅ سفارش نه کوي بغیر داغه چانه چې داغه په حق کې په سفارش کولو الله راضي وي او هغوی داغه دیرنا په یره اوسي ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين او کو په هغوی کې څوک وایي چې د الله نه سیوا زه هم یو خدای یم نو موږ به هغه له د دوزخ سزا ورکوو زموږ سره د ظالمانو هم دا بدله ده أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون کوم خلکو چې د نبی د خبرو منلو نه انکار کړي دي آیا هغه غور نکوي چې دا ټول اسمانونه او زمکا د یو بل سره پیوستو بیا مونږه هغه جدا کړل او د اوبونمو هر ژوندې سیس پیدا کړو آیا دوی زمونږه دا پیدا کول نه مني وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون او مونږه پزمکه کې غرونه ودرول د پاره د دې چې په دوی باندې اونه خوځي او په هغه کې مو فراخه لارې جوړ کړي کې دې شي چې خلق خپل لارې معلوم کړي وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون او مونږه اسمان یو محفوظ چھت جوړ کړو خدا خلق د کائنات نه پتا اډو توجه نه کوي وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون او هغه هم الله دې چې شپه او ورځ جوړ کړل او نور او سپوږمۍ پیدا کړل ټول په یو یو فلک کې لامبو وهي یعنی ګرځي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون اے نبی صلی الله علیه وسلم همیشواله کومنګا ستانه وړاندې هم د یو انسان د پاره نه دی مقرر کړي کته مرشوي نو آیا ګني داخلك به همیشه اوسي كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون هر دسا خاوند با د مرګ مزه سکی او مونږ پخا او بد حالاتو کې ستاسو د ټولو ازمیخ کوو اخر نه اخر با تاسو مونږ ته واپس کیږئ
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ دا د حق نه منکر خلق چې کله تا اوویني نو پتا پوری ټوکی کوي وای چې آیا دا د هغه سره چې تاسو د خدایانو ذکر کوي او په خپل د دوی حال داده چې د رحمان د ذکر نه منکر دي. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. انسان تلوار کونکي مخلوق دی ډیر ضرب زتا ستا خپل نخي او خیم تلوار مکوي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دا خلق وای اخر دا د عذاب وعده با کله پوره کیږي کتا سو رښتینی یې. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش چې دې کافرانو ته هغه وخت معلوم وي چې دوی به نخپل مخونه د ور نه بچ کول شي او نخپل شاګانی او نه به دوی ته د هیڅ یو زینا امداد ورسېدي شي. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هغه مصیبت با ناسا پر راځي او دوی با یو دم داسې راګیر کړي چې نه با هغه واپس کولی شي او نه به ورته د یو ساعت لپاره مهلت میلاو شي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ټوکستانه مخکې هم پر رسولانو پوری شوی دي پچا چې په هغه پوری ټوکی کوله هغه په خپل دا غسیس په چکر کې راغلل په کم سیس پوری چې به ټوکی کوله. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسو د رحمان نه بچ کولی شي خو دوی د خپل رب د نصیحت نه مخ اړوي. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا د دوی داسې خدایان شته چې زموږ په مقابله کې د دوی مرسته وکړي؟ هغوی خو نه پخپله خپل مدد کولی شي او نه زمونږ ملګرتیا هغوی ته حاصله ده. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اصل خبره دادا چې مونږه د خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته د ژوند خخ سامانونه ورکړل ان تر دې پوري چې په دوی ډېر مدت تیر شو. نو آیا دوی ویني نه چې مونږه زمکه د مختلفو طرفونو نه راکمو؟ نو آیا ګینه دوی به غالب شي؟ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. دوی ته وایا زه خو د وحی په ذریعہ تاسو ته خبرداري درکوم خو کانو خلق اوازونه ناوري
سوخ چې هغه له خبرداري ورکړي کیږي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او کچری ستا د رب عذاب لکشان دویتا ورسی نو بیا چغي وهي چې هاي زمونږ کم بختی بشکا مونږه خطا کوون کیو. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت په ورځ به مونږ صحیح تول کون کی تلی کېږو بیا به په هیڅ باندې د ذره هم ظلم نوي د چا چې د اورې د دانې هم رحم سو عمل وی هغه به مونږه مخې تراولو او د حساب لګولو د پاره مونږه کافی یو. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. اول مونږه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام لا فرقان او رڼا او ذکر ورکړی دی د هغه پرهیزګارو خلکو د خېګړې د پاره چې هغه بیل دو د خپل رب نه یریږي او چې هغه د حساب دغه وخت نه یریدونکي وي. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. او اوس دا برکتناک ذکر مونږ تاسو ته پاره نازل کړی دی نو آیا تاسو د دې د قبلولو نه انکار کوونکی یې؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. د دین هم مخکی مونږه ابراهيم عليه السلام ته خپوه ورکړی وا او مونږه هغه خپې جندلو. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. یاد کړه هغه وخت کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته وویل چې دا څه شکلونه دي چې تاسو ورته ځانونه غاڼه کوئ. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هغوی ورته په جواب کې وویل مونږ خپل پلرونه نیکونه د دې په عبادت کې اخته مندلیدو. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هغه ورته وویل تاسو هم بیلاریه او تاسو پلرونه نیکونه هم په ښکارا گمراهۍ کې پراتو. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. هغوی ورته وویل آیا ته مونږ ته خپل اصلي خیالات پیش کوي او کوټوکی کوي؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هغه جواب ورکړو نه بلکې په حقیقت کې ستاسو رب هم هغه دی چې هغه د ځمکې او د اسمانونو رب دی او د دې پیدا کونکي دی. په دې باندې زستاسو په مخ کې گواهی کوم او په الله می دی قسم می چې تاسو په غیر موجودګۍ کې با زستاسو د بوتانو خبر ضرور اخلم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. نو هغه بوتان ټوټه کړل او صرف یو غټ بوتي پرېخو دو د دې غرض د پاره
چې کې دې شي هغه داغه طرف ته رجوع کړي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هغه چې راغلل او د بوتانو دا حال ولیدو نو وی ویل زمونږ د خدایانو سره دا کار چا وکړو دا خو ډېر غټ ظالم وو. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. چا پکې ویل مونږه اوریدلی وو چې یو زلمی د دوی ذکر کولو چې نوم ابراهیم دی. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هغوی ویل نو ویني سي او د ټولو خلکو په مخ کې راولای چې خلک یې وویني چې دلا څنګه سزا ورکړي کیږي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراهيم عليه السلام چې راغې نو هغوی ته تاسو کړو اے ابراهيم آیا تاسو موږ د خدایانو سره دا سلوک کړی دی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هغه ورته وویل بلکې دا ټول هرڅه د دوی د سردار کړی دي د دوی نه تاسو کړی کو دوی خبري کوي. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. د دې جواب پاورې دو سره هغه د خپل ځان سره فکر وکړو او په خپل زړونو کې وویل واقعي تاسو په خپل ظالمان یې. خو بیا دا وی رائے بدل شو او وی ویل تا ته پته ده چې دوی خبرې نه کوي. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ابراهيم عليه السلام وویل نو آیا بیا تاسو الله پرېږدئ او د هغه سيزونو عبادت کوئ چې نه درته نفر سولی شي او نه نقصان. لعنت دی په تاسو باندې او تاسو په معبودانو باندې چې تاسو الله پرېږدئ او داغوی عبادت کوئ. آیا تاسو لکشان عقل هم نه لرئ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هغوی اویل اوس وزوی دی او امداد وکړئ د خپل خدایانو که تاسو څه کول غواړئ. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. مونږ اویل اے ورا یخشا او سلامتیا والشا په ابراهيم عليه السلام باندې. هغه غفتله چې د ابراهيم عليه السلام سره بدی وکړي خو مونږه هغه سخت ناکام کړل او مونږه هغه او لوط عليه السلام هغه زمکه ته بچ وستل چې په هغه کې مونږه د ټوله دنیا د خلکو لپاره برکتونه خو دي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. او مونږه هغه له اسحاق عليه السلام ورکړو او يعقوب عليه السلام په د پاسه تیری او هر یو مو صالح کړو. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
وكانوا لنا عابدين. او مونږه هغوی امامان کړل چې زمون په حکم سره به د دین لار خودلا او مونږه هغوی ته د وحی په ذریعہ د نیک کار کولو د منځ قائمولو او د زکات ورکولو هدایت وکړو او هغوی زمون عبادت کوونکي وو. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. او لوط علیہ السلام لا مونږه حکم او علم ورکړو او هغه مو دغه کلی نه بچ وستو چې خلکو به بدکاریانی کوله. په حقیقت کې هغه ډېر بدکارا او فاسق قوم وو. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. او لوط علیہ السلام مونږ په خپل رحمت کې داخل کړو هغه د صالحانو خلکو نه وو. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. او هم دا نعمت مونږه نوح علیہ السلام لور کړو. یاد کړه سو وخت چې هغه د دوی ټولو نمخ کې مونږ ته आवाज کړي وو. مونږ دغه دعا قبول کړه او هغه او دغه کور والمو د لوی مصیبت نه بچ کړل او دغه د قوم په مقابله کې مو دغه امداد وکړو چې هغه زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو. هغه ډېر خراب خلک وو. نو مونږه هغه ټول غرق کړل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. او دا نعمت مونږه داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام لور کړو. یاد کړه هغه موقع سو وخت چې هغوی دوانو د یو فصل په مقدمه کې فیصله کوله چې د شپې پکې د نور خلکو بيزه خورې شوي وي او مونږ د هغوی عدالت په خپل لیدلو. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. پاغه وخت کې مونږه د صحیح فیصله کولو پوها سليمان عليه السلام لور کړه. حالکه حکم او علم مونږه دوانو لور کړي وو. د داوود عليه السلام سره مونږه غرونه او مرغان مسخر کړي وو چې تسبیح به ویلا. د دې کار کوونکی خاص هم مونږ وو. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. او مونږه هغه ته ستاسو د فائدې د پاره زغری جوړول خو دلی وو چې تاسو د یو بل د گزار نه بچ کړي. نو آیا تاسو شکر استون کیای؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. او د سليمان عليه السلام د پاره مونږه تیز هوا مسخر کړی و چې داغه په حکم با هغه ځمکه ته تلله چې په کوم ځمکه کې مونږه برکتونه کې خودلی وو. زمونږ سره د هر څه علم وو. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. او په شیطانانو کې ډېر مونږه داغه داسې تابع کړي وو چې داغه د پاره به غوپې وهلې او د دین علاوه نور کارونه به هم کول او خاص مونږه د دې ټول هرڅو نگران وو او دا پوها او دا د حکم او د علم نعمت مونږه ایوب علی السلام لور کړي وو. یاد کړه کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې ماته بیماری لګېدلې ده او ته د رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکې یې. مونږه داغه دعا قبول کړه او هغه ته چې کم تکلیف وو هغه مونږه لري کړو او هغه لمو صرف داغه هغه اهل عیال ور نکړل بلکې داغه همرمو ورسره نور هم ورکړل د خپل خاص رحمت په تور او د پاره د دې چې دا یو نصیحت وی د عبادت گزارو خلکو د پاره. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. او همدا نعمت مونږه اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام او ذوالکفل علیہ السلام لا ورکړو ځکه چې دا ټول صابران خلق وو او هغوی مونږه په خپل رحمت کې داخل کړل ځکه چې هغوی صالحان وو. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. او مهیواله لهم مونږه دا نعمت ورکړو. یاد کړه هغه وخت کله چې هغه په غصه تللی وو او دا خیال وو چې ګینه مونږ به هغه نه رانیسو. اخر دا چې هغه د تورو تیارونو आवाज وکړو نشته دی بل خدای بغیر ستانه بل سو پاک دې ستا ذات بشکا چې زه قصوروار یم. پس داغه مونږ دغه دعا قبول کړه او دغم نو مخلاص کړو او دغه شان مؤمنان بچکو مونږه. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. او زكريا علیہ السلام لا کله چې او خپل رب ته आवाज وکړو چې اے پروردګارا ما یوازې مفرګدا او بهترین وارث هم تیې. نو مونږه داغه دعا قبول کړه او هغه لمو یحیی علی السلام ورکړو او داغه قزمو داغه د پاره روغ کړه. د خلکو با د نیکی په کارونو کې منډه وهلا او مونږ ته به د امید او د یری سره आवाज کولو او مونږ ته ټیټ شوی وو. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. او هغه زنانا چې د خپل پاک لمنۍ حفاظت کړي وو مونږ په هغه کې د خپل روح نه پوکې وکړو او هغه او داغه زویمو د ټول دنیا د پاره نخو ګرځول. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. داستا امت په حقیقت کې یو امت دی او زستاسو رب یم، نو پس تاسو زما عبادت کوئ. خدا د خلکو شرارت دی چې هغوی په خپل منځ کې خپل دین ټوټه ټوټه کړو. ټول مونږ ته واپس راتلونکي دي. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. بیا چې څوک نیک عمل کوي په دا حال کې چې هغه د ایمان خاوند وي، نو داغه د کار ناقدری بنکیږي او هغه مونږ لیکو او ممکن نه ده چې کم کله مونږ تبا کړی وي هغه دی بیا واپس راشي. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. انتر دی پوری چې کلا یاجوج او ماجوج پرانستی شي او د هرې لوړینا هغوی راوځي او د حق وعده د پوره کېدو وخت رانږدې شي، نو یو دمبا دا خلکو سترګي بټي راوځي چې کفر کړي وو. وای با چې هاي زمونږ کم نصیبه، مونږه د دې بد انجام نه په غفلت کې پراته وو، بلکې مونږه خطاکار وو. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بشکا تاسو او تاسو هغه خدایان چې تاسو الله پرېږدئ او داوی عبادت کوئ د دوزخ خشاک یې هم دغل تب تاسو ورځئ. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. واقعي دوی خدایان وې نو هل تب نتلې اوس به ټول په هغه کې همیشه اوسېږي. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هل تبه هغوی پرشار کوي او حال بداوي چې په هغه کې با د شور د لاسه هیڅ ناوریدي کیږي. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. پاتشو هغه خلق چې داوی په حق لبا زمونږ ته طرف نه د خیر فیصله د اول نشوي دي، نو هغوی به یقینا داغه عذاب نه لري ساتل کیږي. داغه قشار قدر تبا هم ناولي او هغوی به همیشه همیشه د خپل خوخي پسیزونو کې اوسيږي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دغه د لوی یری وخت با هغوی د زری همرا نه پریشان کوي او فرښتې به ورته په عزت سره راوړاندې کیږي او ورته بوایي چې دا ستاسو هغه ورځ ده چې ستاسو سره به وعده کېدله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هغه ورځ چې اسمان به مونږه داسې راونغاړو لکه چې په تومار کې د کاغذ پانی رانغستل کیږي، لکه څنګه چې مونږه اول ځل د پیدا وخت ابتدا کړی و دغه شان به بیا دوباره پیدا کړو. دا یو وعده ده زمون په ذمہ او دا کار به مونږه خامخا کوو.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. او په زبور کې مونږه د نصیحت نه رستو دالی کلی دي چې د ځمکې وارثان با زمونږ نیکان بندگان وي. پدې کې یو لوی خبر دی د عبادت گزارو خلقو د پاره. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ چې په دنیا ته لګلې نو دا په اصل کې د دنیا والو په حق کې زمونږ رحمت دی. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. دوی ته وایا ما ته چې کوم وحی راځي هغه دادا چې تاسو خدای صرف یو خدای دی نو آیا تاسو منون کیئ؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. کو دوی مخواړوي نو تو ورته وایا چې ما خپخ کار تاسو خبردار کړی ای. اوس زه په دې نه پوهېږم چې تاسو سره د کم سیز وعده کیږي چې آیا هغه نږدې دی او کلري. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بشکا الله په هغه خبر هم پوهیږي کوم چې په اوچت आवाज کیږي او په هغه خبر هم کوم چې تاسو په پټه کوئ. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. او زما خدا خیال دی چې شاید دا تاخير تاسو لپاره یو فتنه ده او تاسو له یو خاص وخت پوري د مزو کولو موقع درکړي کیږي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اخر دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې ای زما ربا حق فیصله وکړه او اے خلکو تاسو چې کمی خبري جوړوي داغه په مقابله کې زمونږ پروردگار چې رحمان دې زمونږ د پاره د امداد ذریعہ ده.